السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د غرب څونه ملګری دي رب العالمین دې د ماخام په خاطر کعبه په خاطر بار بار د مبارک ځای ته راولي او څنګه زمونږ الله پاک یو ترتیب برابر کو. الله دې ستاسو هم برابر کړي. الله دې ستاسو تمام غمونه آفتونه ختم کړي. الله دې ستاسو تمام بیمارانو له صحتونه ور نصیب کړي او الله غنی بادشاہ دې الله نه غواړي ان شاء الله الله به ترتیب برابري. هر ساعت کې بندله په کار دی چې د الله نه غواړي. الله پاک د هر چا رب دی، د غریب هم دی، د مالدار هم دی، د نارینه هم دی، د زنان هم دی. الله ترتیب برابري. کوشش کوئ چې د الله نه غواړي. الله غني ذات دی. الله پاک د تاسو د مبارکو زینو ته بار بار راولي. الله د زړه مرادونه پوره کا او الله پاک کا قرضداري الله قرضونه ختم کا. که بیماران یې الله دې له صحتونه در نصیب کړي. نن چې موږ په کوم ځای کې ناست یو، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ناستو او د قرآن کریم تلاوت یې کولو. څه جنات په لاره تېرېده، د غزې ته رالل او نورو جناتو ته وایي تاسو غلي شئ، څه تلاوت کېږي. جنات رالل او دلته کې د قرآن تلاوت یې واورېدو. بیا لاړل خپل نور جنات یې خبر کړه. د شپې ټیمو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له جنات رالل او جناتو دلته کې بیعت وکړو، ایمان یې راوړو. نو دې ځای ته مسجد جن هم ویلی کېږي، مسجد بیعت هم ورته ویلی کېږي. مسجد جن ورته په دې وجه وایي چې دلته جنات راغلي ناستو. مسجد بیعت ورته په دې وجه وایي چې دلته کې جناتو بیعت کړی و. نو دغه مبارک مقام دی چې په دې ځای کې د قرآن کریم آیتونه نازل شو. رب العالمین وفرمیل قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. دی جناتو ویلي نورو جناتو ته چې کله خپل قبیلې له لاړل، انا سمعنا قرآنا عجبا، مونږ ناشنا قرآن واورېدو، ناشنا کلام مونږ واورېدو. دغه جنات بیا راوستل او بیا هغوی دلته کې ایمان راوړو. نو دغه مبارک مسجد دی. تاسو وګورئ دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته کړې وه. دغه مبارک مقام دی ته ویل کېږي مسجد جن، مکه مکرمه او مسجد حرم سره نږدې دا جومات واقع دی.